بسم الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح تا او دویم وجدا مخی تاست ماوی اسحاق بن راہوے تلفظ څنګه دی لکه علامہ سیوطی فرمائی چې نحوی حضرات دغه مذهب اور مسلک دا دی سلسله کې چې دا د دوه کلمو نه اغسته شوی راه وې راه یوازي وې بل دو کلمینا مرکب دی اول مبنی په فتح باندې راه او دویم مبنی په کسره باندې وې چنانچه دا خلق دی تلفظ پر راهوی سره کوي اور محدثین حضرات وی چې دی وو ماقبل مضموم دی او وو ساکن او بیا یا مفتوحه اور ها پر سکون دی راهوی حافظ سیوطی دی راهوی وجه تسمیه بیانی چې اسحاق بن راهوی په خپل بیان کوي هغه چون کې زما والدہ پیدائش په لار کې شوو نو دغه وجنا مرویزی خلکو چې کوم هغه ته راهوی وي یعنی لاري والا یعنی وینا کولی شروع کو یعنی اردو کی راستہ والا کہنا شروع کر دیا محدثین په نسبت راهوی چونکه ناپسندیدہ دی صحیح نه دی نو اصل کې د شیطان نوم دی لکه ابراهیم نعینا منقول دی دا چې دا وې چې اصل کې د شیطان نوم دی لکه ابراهیم نخعینا دا خبره نقل دا نو دغه رنګ داخله کا په تلفظ کې دین اجتناب کوي دغه حال د تمام نظائر د لکه سیبوی نفتویہ مردویہ وغیرہ کا تدریب الراوی اوس دلته باس کې الثانیتو په دویم دغه معنی اذا وجدنا فيما يروى من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد ولم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمه الحديث المعتمده المشهوره وشکل منګه عموم په هغه کې چې هغه روایت کیږي د اجزاء د حدیث نه د حدیث یو جز یو رساله ذکر شوی دا او دغه یو حدیث ذکر شو هغه صحیح الاسناد دی لیکن هغه موږ په صحیحینو کې ونی لیدو نه په بخاری کې نه په مسلم کې نه صحیح ابن حبان کې او نه په بل صحیح کې ولا منصوصا علی صحت فی شیء او دارنګ نص موږ وموند تصریح دې په صحت باندې په شی کې مصنفات د ائمه حدیث نه ائمه حدیث هغه دي چې هغه معتمد دي او مشهور دي لکه نو دی وی چې فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته نو موږ جزم د حکم د دې په صحت باندې بیا جسارت نه کوو لکه یعنی دومره جوال مردی نه کوو چې موږ حکم د دې په صحت ولګو ولی فقط تعذر فی هذه الاثار الاستقلال باتراک الصحیح بمجرد اعتبار الاسانید ځکه چې موږ د دې ادراک ځکه نشو کولای چې په دې زمانہ کې چې دې ځکه په دې زمانہ کې محض د سندونو په اعتبار سره د صحت واقعي ادراک دشوار شوی دی په دې زمانہ کې محض سند په اعتبار سره صحت په اعتبار سره واقعي ادراک دشوار شوی دی ځکه چې په دې رسالې کې هر یو سند کې تاسو به ضرور داسې یو سړی مومای چې دغه په روایت کې سنس یعنی الجن بوی لکه حالانکه په اعتماد شوی دی حالانکه دا روایت به خالی نه وي دغه نه لکه نو دی وی دلته دا خبره دی کوي لکه په عبارت کې لکه فإنا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر متعذر شوی دی مشکل شوی دی فی هذه الاثار په دې زمانہ کې استقلال به ادراک صحیح د ادراک صحیح په استقلال سره به مجرد اعتبار الاسانید صرف سند په اعتبار سره چې بس سند اعتبارو کې او بس تداون وای چې هغه صحیحینو کې شته یا کتب مشهوره وغیرہ کې شته لکه صحیحین لکه مثلا لکه شیخین کتابونه یا د صحیح ابن خزیمه صحیح ابن حبان وغیرہ ذالک روایت وغیرہ یا کتب مشهوره معتمده هغه کوم دی لکه سنن 14 لکه سلور کتابونه نسائی ابن ماجه دا یا سنن دارقطنی شو سنن بهقی شو په دې کې د تصحیح او تحسین یعنی مطلب شی نو پس صحیح ده او کدی تصحیح نه شوی نو په دې باندې صحت حکم لګاولو دیو محدث لپاره درست نه دی لکه جایز نه دی او دغه مقصد ابن صلاح ذکر کوي دغه تفصیلا قریب راځي لګي فقط تعذر فی هذه الاثار څه مطلب دی د مراد قرن خامس نه بعد زمانه دا پنځمه
یعنی زمانه چوته پنځه قرض مراد دی، یعنی بهقی زمانه د ابو نعیم او د ابن مندا زمانه مراد ده. لک ځکه باقی کې بخپل وای دا خبره دی کوي لکه فقط تعذر متعذر شو ده فی هذه العصار استقلال بادراک صحیح بمجرد اعتبار الاسانید، صرف سند په اعتبار کولو سره د صحت د متعذر شو ده. ولی لانه ما من اسناد من ذلك الا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا اما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان. فعال الامر اذن نو دا عبارت چې لانه ما من اسناد دی وی هیڅ سند داسې نشتی، لک هیڅ سند وی داسې نشتی. نو د دې ځنه حافظ ابن صلاح خپل د دې مسلک دلیل ذکر کړی. اصل کې هغه دلیل څه دی؟ وی چې کوم روایت په صحیحینو کې یا په کتب مشهوره او معتمده کې موجود نه دی، نو موږ د هغې په صحت په وجه باندې د هغې باندې صحت حکم نشو لګولی. ځکه خامخا دې سند کې به څه نه څه داسې یو راوي وي چې هغه به خپل نوشته لیکلی شوی کتاب باندې اعتماد کړي او په هغه کې به ضبط او اتقان زبانی یاد کولو مطلوبه مقدار به پکې نه وي. لک او ضبط او دارنګ د اتقان فقدان به دلیل دا دی چې مطلب دی سړي ضبط نشتی، متقن نه دی، مضبوط نه دی، هغه د فقدان دلیل دا دی نشوالی چې هغه قابل اعتماد یعنی ائمه مشهورینو چې دغه روایت نه دی اغستی. که دا وی نو خو دی به ائمه مشهورین به اغستی او که نه، او نه به د دې تصحیح هم نه ده کړې. لکه لہذا موږ هم دې تصحیح نشو کولی، ځکه لازمان په دې کې به خامخا څه علت وي چې هغه به زموږ د نګاه نه او دارنګ د نظر نه به پوشیده وي. لک نو ځکه وی لانه ما من اسناد من ذلک، نو دې ځای کې اصل کې چې د حافظ ابن صلاح خپل د مسلک دلیل ذکر کړي، هغوی نشته سند من ذلک دی نه الا وتجد فی رجاله، تو زب مومی د پر رجال کې من اعتماد فی روایتی لما فی کتبه، هغه چې هغه اعتماد په روایت من خپل کتاب کې عریاً خالی بوي. اما دغه نه یشترط په صحیح چې هغه شرط لګول شي په صحیح کې شرط نشي، لکه د حفظ وي، ضبط وي، اتقان وي. نو فعال الامر اذن نو معاملہ سپر شل دی غلطه په معرفت الصحیح والحسن، په پہچان د صحیح حسن کې الی الاعتماد علی ما نص، یعنی اعتماد ته چې باغی تصریح کړ ائمه حدیث په خپل تصانیفو کې چې هغه معتمده مشهوره دي التي یمن فيها چې هغه کې امن دی، لکه امن منصه تحفظ له شهرتها تغییر، ځکه مشهورم دي او هغه د تغییر نه بچتي او تخریب نه بچتي. وصار موضوع المقصود وګرځیدو غټ مقصودو غصار موضوع المقصود بما يتداول من الاسانید خارج عن ذلك، هغه خارج دی اوس کوم ندی عبارت ول راوړو. وصار موضوع المقصود نه مراد د اعتراض جواب دی، لکه چې اسناد د دې امت خصوصیت دی، لکه چې هغه باقی پاتې کول لکه ضروری. چنانچه په دې کتابونو کې موجود اسانید په بنا باندې صحت حدیث حکم اگر چې و نه لګي، لیکن تاهم د سند حفاظت لپاره چې دی فائدہ خامخا ده. لکه لہذا د تصحیح او د تحسین کې فائدہ نه موندل باوجود سلسله د اسناد کافی، یعنی مطلب چې هغه ناکافی ده، لکه نو دا به باقی پات شي. نو په دې باندې اعتراض بیا جواب علامه عراقی ورکړ دی چې حافظ ابن صلاح په دې خبر کې نظر دی چې تصحیح او تحسین چې د دروازه بند شوی ده، لکه ولهذا هغه په دې من رد کوي. هغه دا نظریه د محدثینو په دې باندې نه د معاصرینو قبول کړل او نه روستو خلکو دا قبول کړل. علامه نووي وی نو قال الشيخ والپسې سوي وقال الشيخ والشيخ ولي لا يحكم بصحته لزوف اهليه اهل هذه الزمان والازهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. شیخ ابن صلاح فرمایي چې د حدیث صحت حکم نه لګول کی په دې معنی، ځکه روست والا زمانہ کې اهلیت فقدان دی، اهلیت پکې نشته. مگر مې دی وی زما په نزدیک من ظاهر تر خبردار چې تصحیح او تحسین او دغه اجازه دی، لکه او دا اهلیت وسم په خلکو کې مندل کېږي، لکه چې هغه اصحاب د معرفت وی. لکه چنانچه حافظ ابن صلاح خپل معاصرینو کې ابن قطان فاسی دی چې هغه 628 کې وفات دی، چې هغه صاحب د بیان وهم والایهام دی، او دارنګ ضیاء الدین مقدسی دی چې هغه 643 کې وفات دی، چې هغه صاحب د احادیث مختاره دی. حافظ منذری دی چې هغه 656 کې وفات دی، صاحب د ترغیب او ترهیب دی چې هغه د احادیث تصحیح او تحسین کړی دی. لکه